قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله اخوانا او كما قال فدی کائنات کی تمام جہان کی دا انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات نبس حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا دین زیاد افضل او غوره مخلوق د ځمکې او آسمان سترګو لیدلی نه دي د انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات نه پس د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نه زیات پرهیزګار او متقیان د دوی نه زیات د الله نه یریدونکي د دوی نه زیات په یو بل باندې ځان قربانونکي هغه مخلوق پیدا شوی نه دي او نه به پیدا شي لیکن د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین طبیعتونه هم مختلف د هغوی هم په خپل مابین کې خپل ځان له خپل درمیان کې په مزاج کې او طبیعتونو کې فرق وو د ځمکې په مخ باندې یو بیبي هغه د خپل خاوند لپاره دومره زیاته وفادار او دومره زیاته خیال ساتونکي هغه نشي کېدی لکه څومره چې امهات المؤمنین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیال ساتونکي وو لیکن دوی ته هم د طبیعت خلاف خبرې مخې ته راغلي دي او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بعض اوقاتو کې د طبیعت خلاف خبرې کېدل په وجه باندې په هغوی باندې ناراضګي هم راغلې ده لہذا یو پیر داسې هم شوي چې د دغې ناراضګۍ په وجه باندې یو میاشت داسې تېره شوله چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم وخوړلو چې زه به تر یو میاشته پورې خپلو بیبیانو ته ازواج مطهرات ته نه نږدې کېږم د هغوی خواله به نه ځم او بیا دا هم نه چې د ازواج مطهرات د طرفنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سګرانی کېدلو بلکې بعض اوقاتو کې به ازواج مطهرات ته هم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرفه سناراضي شانتي محسوسېدله لہذا حدیث شریف کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ رضی الله عنها ته وځل فرمایل اے عائشہ وی ما ته پته لګي چې کله ته زمانه ناراضي او کله ته زمانه ناراضي حضرت عائشہ رضی الله عنها جواب کوي تپوس کوي دا الله رسوله هغه څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی چې کله ته خوشاله وي هغه وخت کې ته قسم خورلو په وخت کې ته ورب محمد یعنی زماد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زماد محمد صلی الله علیه وسلم پروردگار باندې قسم وي او وی چې کله ته زمانه ناراضي بیا د قسم خورلو په وخت کې وی ورب ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام په پروردگار باندې قسم وي حضرت عائشہ رضی الله عنها عرض کوي لا اهجر الا اسمك اے دا الله رسوله وی پدا سے مقبانه صرف زستاسو نوم پرېږدم لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت هغه زما د زړه نشي جدا کېدی استاد وګورئ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نزیات سوق شفیق او مهربان کېدلی شي خاص طور باندې حضرت عائشہ رضی الله عنها سره چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محبت کم عالم هغه د چا نه مخفي او پټ نه دي لیکن د هغې باوجود حضرت عائشہ رضی الله عنها ته هم بعض اوقاتو کې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ګرانی پیدا کېدل او ناراضگی پیدا کېدل او دغه رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد هغه احساس کو په اصل کې خبره ده چې الله تعالی حیثیتونه هغه جدا جدا کې خو دي جدا جدا پیدا کړی دي لہذا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم ناچاقي او کوم هغه ناراضګي راتلله هغه د یو خاون کېدلو په حیثیت باندې بوا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغوی د ازواج مطهرات په مابین کې خلاف تبع امور هغه پیدا کېدل او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین
لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهم چې دوی ته شیخین ویل کېږي. انبیاء علیهم السلام نه پس وی د دوی دوانو عمر رضی الله عنه او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه زیات افضل انسان په مخ د ځمکې باندې پیدا شوی نه دی او نه به پیدا شي. وی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې دوانو تعلق عالم داو چې نور صحابه فرمایي چې د دې دوانو نوم به همیشه د پاره یو بل سره یو ځای راتلو. چرته به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د مشورې کولو ضرورت پیښ شو نو او به فرمایل نبی علیه الصلاۃ والسلام لک ابوبکر او عمر رضی الله عنهما راوغواړئ. د دې دوانو د سره د جدایي تصور نه و چې دا دوانه به د یو بل نه جدا شي. او حضرت عمر رضی الله عنه او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دوی په خپل مابین کې د عزت عالم داو چې د یو بل به دومره عزت کو، د یو بل به دومره احترام کو. یو پیرا حضرت عمر رضی الله عنه حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه ته فرمایي اے صدیقه وی زما د ټولې زندګۍ زما د ټول ژوند عبادت ته واخله تا چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په غار حرا کې کومه یو شپه تېره کړې وه دغه یو شپه ما ته راکړه، د دې دا ثواب ما ته راکړه. وی د دواړو په مابین کې د عظمت او د محبت عالم داو لیکن بیا هم د دواړو طبیعتونو هغه په مابین کې اختلاف و چې د هغې په وجه په بعضې اوقاتو کې د دوی په مابین کې اختلافات هم راغلي دي. لهذا حدیث شریف کې راځي یو پیره د دې دواړو په مابین کې څه خبره اتره کېدله. حضرت صدیق رضی الله عنه څه خبره داسې وکړله چې د هغې په وجه باندې عمر رضی الله عنه ناراضه شو او روان شو. اوس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه د راضي کولو دپاره د هغه د خوشحالولو دپاره هغه ته قسمه قسم خبرې کوي او هغه پسې روان دي ان تر دې چې عمر رضی الله عنه کور ته ورسېدو. صدیق صاحب چې کله وکتل چې عمر رضی الله عنه زمانه ډېر زیات ناراضه شوي دي لهذا د هغه ځای نه روان شو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضرېدو او هغوی ته خپله تذکره وکړي. دلته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله چې د هغه مخ ولیدو نو د هغه د مخ لیدلو نه یا د وحي په ذریعې سره الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام ته وحي وکړله. د وحي په ذریعې ورته خبر ورکړو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره دغه شان واقع شوې ده. نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته وفرمایل چې کوم مجلس کې ناست و هغوی ته خطاب فرمایلو وی ستاسو یو دوست را روان دي او هغه د څه جګړې په وجه باندې ناراضه دی او خفه را روان دي. لهذا ابوبکر صدیق رضی الله عنه رالی مجلس کې کېناستو. بل طرف ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه چې کله کور ته دننه ننوتو دروازې بنده کړله کله چې ځان له کېناستو نو هغه خپل ځان سره ډېره زیاته شرمندګي او ډېر ندامت هغه محسوس کو. اول خو دا صدیق رضی الله عنه نه د ناراضګۍ اختیار دی اظهار دی هغه نه ناراضه شولې. وی بیا چې کله هغه ما پسې را روانو نو وی تا پسې دروازه بنده کړله او کور ته رادننه شولې. لهذا عمر رضی الله عنه هم د کور نه راووتلو او حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه پسې روس سره روان شو چې ګورم چې صدیق صاحب چرته لاړی چې اوس هغه منع وکم او د هغه په زړه کې کوم ندامت او کومه ناراضګي پیدا شوې چې څه طریقې سره هغه لرې کم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته په دغه اندازې باندې عمر رضی الله عنه راورسېدو. څه ګوري چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام په مجلس کې ناست دي او مجلس کې راتلو سره سره عمر رضی الله عنه د خپل ندامت او د خپل شرمندګۍ هغه اظهار شروع کو. ورته وی ای د الله رسول ته مانه غلطي شوې ده د هغې په وجه باندې صدیق صاحب زمانه خفه شوي دي. حضرت صدیق صاحب رضی الله عنه فرمایل ای د الله رسوله وی نه زمانه غلطي شوې ده د ده نه زیاته غلطي نه ده شوې لهذا دې معاف کا اصل کې غلطي زما وه. په دغه وخت کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته او نورو صحابو ته خطاب کولو په وخت کې عجیبه او ناشنا جمله ارشاد فرمایله. وی فرمایل وی ای زما ملګرو وی آیا تاسو به زما دا ملګري زما د پاره پرېږدئ که نه پرېږدئ؟ وی دا هغه شخصیت دی دا هغه کس دی وی کله چې ما ووی یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا ای خلقو زه تاسو د پاره د الله د طرفه رسول را لېږلی شوی یم. وی په دغه وخت کې تاسو ټول وی تا دروغ وي خو لیکن
یو دا شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د تنها زما د صداقت هغه گواهی ورکړله او ما ته وی چې ته رښتینی. به هر حال ذکر د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې یو ځای راځي، یو شان نمونه د هغوی راځي، لیکن د هغوی هم په خپل مابین کې طبیعتونو کې اختلاف راځي چې د هغوی په وجه باندې د هغوی په مابین کې اختلافات دا قسم واقع کېږي. د دې نه معلومه دا شوله چې څوک هم داسې دوه انسانان نشته، داسې دوه طبیعتونه نشته دي چې هغه یو شانتي وي. داسې نشته چې ته څنګه وې دا بل به هم دغه شانتي وي، دا کېدی نشي. یو پلار هم داسې نشته دي چې هغه ووایي چې زه دا څنګه یم، زما دا بچی دی هم دغه شانتي، دا زه څه غواړم زما دا بچی دی هم زما د مرضۍ مطابق کار وکړي، دا نشي کېدی. همدغه رنګ یو بیبي هم داسې نشي کېدی چې یو خاوند وایي چې زه څه غواړم زما څه مرضي وي، زما دا بیبي د زما د مرضۍ مطابق کارونه کوي. دغه رنګ یو خاوند هم داسې نشي کېدی چې یو بیبي دې وایي چې دا زه څه غواړم او دا زه څنګه ارزوګانې کوم، څنګه امیدونه کوم، زما دا خاوند دې هم دغه رنګ کوي. وی دا د سره کېدی نشي. وی لهذا کله چې د انسانانو په مابین کې او د عالم کې پاتې کېدل وي، دې کې اوسېدل وي، نو بیا به تکلیفونه هم رسیږي. د انسانانو سره چې کله اوسېږي نو د دوی نه تکالیف را رسېدل دا د یو بل سره لازم او ملزوم شیان دي، دا د یو بل نه جدا کېدی نشي. لهذا کله چې د انسانانو سره اوسېږي نو دا سوچ کول، په دې سوچ باندې ژوند تېرول چې کله به ماته دوی نه تکالیف را رسېږي، کله به خوشحالي را رسېږي. که خوشحالي را رسېږي، راحت را رسېږي، سکون را رسېږي، په هغې باندې خوشحالېدل پکار دي، الله شکر ادا کول پکار دي. که مصیبت را رسېږي، تکلیف را رسېږي، غم را رسېږي، په هغې باندې صبر کول پکار دي. که چېرته تاسو صبر نه کوئ، لهذا یا به څه پیدا کېږي؟ جګړې او فتنې او فسادات پیدا کېږي او دا شیان دین لره ختمونکي دي. لهذا هر کله چې یو تعلق او یو رشتہ داری او یو دوستانه او د زوجیت هغه تعلق هغه داسې نشته دي، بلکې په خپل مابین کې به د یو بل نه خامخا تکالیف را رسېږي. خو لیکن دغه تکالیف هغه داسې نه وي چې بس د هغې په وجه باندې انسان خپل ځان مستقل بس ناراضه کړي او خپله ناچاقي او خپله ناراضګي هغه همیشه دپاره اختیار کړي او همیشه دپاره د هغه نه نفرت اختیار کړي. نه، بلکې په دغه وخت کې دا هم کتل پکار دي د دې انسان نه ماته دا تکلیف را ورسېدو، د دې انسان نه ماته دا معمولي ناراسیا را ورسېدله، دا قسم مصیبت را ورسېدو. لهذا دا پرېږدوه، دا یو تکلیف، دا یو مصیبت، دا یو غم پرېږدوه، لږ د هغه خوبو ته هم نظر وکړه، د هغه خوبیانې څومره دي، د هغه صفات څومره دي، د هغه ښه کارونه چې تا سره کومې ښېګړې کړي دي هغه څومره دي، لږ هغې طرف ته هم نظر او توجه کول پکار دي. که چېرته هغې طرف ته انسان نظر او توجه کړي، یقینا د انسان به دا دنیا هم حیثه شي او په خوشحالۍ سره به ژوند تېرېږي، په خوشحالۍ سره به زندګي تېرېږي او آخرت کې الله تعالی وعدې کړي دي. الله تعالی دې موږ تاسو سره به دې خبرداری کول توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ تاسو په خپل مابین کې یو بل سره اتفاق او اتحاد، مینه، محبت پیدا کړي. الله تعالی دې موږ په خپل مابین کې یو بل سره طرفګنۍ، دښمنۍ، کینې، بغضونه، لالچونه، حرصونه، جنګ، جګړې، شرونه، فسادات یا الله په خپل فضل سره ټول ختم کړي کې یا الٰه العالمین. یا الله موږ کمزور یا الٰه العالمین، یا الله موږ خطاکار، یا الله موږ ګناهګار، یا الله د موږ خطاګانې، د موږ ګناهونه موږ ته معاف کړي کې یا الٰه العالمین. یا الله د موږ لوی ګناهونه، د موږ واړه ګناهونه، یا الله ته پې خبردار، یا الله که پټه مو کړي که په ښکاره مو کړي یا الٰه العالمین. یا الله ته موږ ته د هغې معافي وکړلې کې یا الٰه العالمین. یا الله هغه په نیکو سره بدل کړلې کې یا الٰه العالمین. یا الله زموږ په خپل مابین کې هغه طرفګنۍ، دښمنۍ یا الله مینې، محبت سره بدل کړلې کې یا الله اتفاق او اتحاد سره بدل کړلې کې یا الٰه العالمین. یا الله زموږ کورونو کې اتفاق، اتحاد، مینه، محبت پیدا کړلې کې یا الٰه العالمین. یا الله یو بل سره دوستانه او ورورولي پیدا کړلې کې یا الٰه العالمین. یا الله دې حاضر او مکه چا څه قسم شرعي حاجات یا الله ته د خپل غیب او خزانو پوره ورته کې یا الٰه العالمین. یا الله څومره قرضدار یا الله د قرضونه یا الله د خپل غیب او خزانو ادا کړلې کې یا الٰه العالمین. څومره مردگان اهل اسلام دي یا الله ټول ته مغفرت نصیب کړي یا الٰه العالمین. یا الله ته راضي شي، الله ته خپل رضا ورکړي کې یا الٰه العالمین. یا الله جنت اعلی باغونه ته، یا الله جنت اعلی باغچو ته یا الٰه العالمین. یا الله ورسول کې یا الٰه العالمین. یا الله ته خپل انعامات او خپل احسانات وکړي کې یا الٰه العالمین. یا الله ته خپل رضا ورکړي کې یا الٰه العالمین. یا الله خپل نارضا په غیبه ختم کړي کې یا الٰه العالمین. یا الله خپل احسانات او خپل فضل په غیبه وکړي کې یا الٰه العالمین. یا الله هغه نه ختمېدونکې ژوندګي د هغوی حصه کړي کې یا الٰه العالمین. یا الله د هغې نه ختمېدونکې ژوندګۍ دپاره یا الله موږ سره هم احساس
اخلاص پیدا کړل کې الہ امین یا الله موږ سره هم د هغې د تیاری فکر پیدا کړل کې الہ امین یا الله اخر خاتمه په ایمان سره کړل کې الہ امین فلسطین د مسلمانانو یا الله د غزه مسلمانانو لپاره مدد وغواړي یا الله ته حامی او ناصر شي الہ امین یا الله څومره مظلومان ملکونه دي الہ امین یا الله مسلمانانو باندې ظلمونه کوي کېږي الہ امین یا الله ته د حامی او ناصر شي الہ امین یا الله ته د غیب مدد فرمایل کې الہ امین یا الله ته د غیب مدد فرمایل کې الہ امین یا الله ظالم ته په خپل ظلم کې الہ امین ورکړي کې الہ امین یا الله خپل ظلم نه منع کړي کې الہ امین یا الله زموږ په یا الله موږ ته مر په داسې حال کې راوړي یا الہ امین یا الله چې درن راضي الله صاحب حبیب رن راضي الہ امین یا الله په ځان کړه په وخت په یوم د عظیم کریم جاری فرمایي کې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم